الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. عزتمندو د قرآن کریم د سوره فرقان یو څو آیاتونه ستاسو مخکې ما ولوستل. په دې آیاتونو کې الله پاک د مؤمنانو کاملو او د مؤمنانو متقیانو او پرهیزګارو مؤمنانو مدح کوي او داغي صفاتونه ذکر کوي. زمونږ او ستاسو دا دعوه ده چې دا کلمه موږ ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو زمونږ او ستاسو دعوه ده چې موږ مؤمنان یو، موږ مسلمانان یو، موږ عباد الرحمن یو. دا ډېر لویه دعوه ده زمونږه. نو د دې آیاتونو انتخاب دې دپاره وشو چې موږ په دې باندې ځان وتلو چې آیا موږ په عباد الرحمن کې شامل یو که نه یو شامل. د الله چې کوم خصوصي بندګان دي او هغه ډېر د قدر وړ خلک دی او الله ته ډېر ګران دي او د الله سره د هغې ډېره لویه مرتبه ده، نو آیا هغه کسان موږ یو که نه یو؟ نو دا دلته د هغې یو ډېر لوی تفصیل شوی دی، ګڼ صفات دي. نننی سبق کې به یو څو صفتونه د هغې ستاسو مخې ته موږ پیش کو انشاءالله العزیز، او دا به کوشش کو چې دغه موږ او تاسو ځان کې پیدا کو. نو الله فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. خصوصي بندگان د مهربان بادشاہ هغه کسان دي يمشون على الارض چې زی په ځمکه باندې هونن په عاجزۍ سره، وإذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبرې اترې کوي او بحث مباحثه کوي دی سره ناواقفه کسان، ناپوهه کسان، قالوا سلاما، نو وایي ورته دوی سلاما، معنا درست خبره کوي، سدادا من القول، درست خبره د خیر خبره ورته کوي. نو د عباد الرحمن کې دا د دې رحمان اضافت د دې عباد اضافت رحمان ته وکړو. د مهربان بادشاہ بندگان، نو د مهربان بادشاہ بندگان خو چې دا څومره دي، دا څومره انسانیت دی، دا ټول د الله تعالی بندگان دي، بلکې انسانیت نه، دا ټول مخلوق د الله تعالی بندگان دي. تکوینی لحاظ سره، پیدایشي لحاظ سره دا دي. خو دلته چې کوم د الله تعالی خصوصي بندگان دي، نو د هغې د فضیلت دپاره، د هغې د غوروالي دپاره دلته دا ټکې استعمال شو چې و عباد الرحمن، بندگان د مهربان بادشاہ. دا څوک دي؟ الذین یمشون علی الارض هونا، هغه کسان دي چې په ځمکه باندې ځي په تواضع او په عاجزۍ سره. چې کله په ځمکه باندې ځي نو د متجبرینو او د متکبرینو په شانته په دې ځمکه باندې بې سوچ او بې سمجه روان نه وي،
بلکې د ډېرې تواضع د عاجزۍ سره په دې ځمکه باندې د الله روان دي. یعنې معنا دا ده چې په پوره خاکسارۍ سره، په پوره تواضع سره، په تمامو کارونو کې دوی مینروي کوي او په تمامو کارونو کې دوی تضرع او عجزي کوي او ډېره د عجزۍ مظاهره کوي. د هغې اثر د هغې په تللو کې مخکاره کېږي چې کله هغه په لار باندې رواني نو هغه خلک پېژني چې دا د الله تعالی هغه مخصوص بنده دی. نو دا د دې هون معنا عمده ده چې تواضع سره تلل. اوس دا معنا ده چې د الله تعالی نیکان بندگان چې په ځمکه باندې ځي نو پوره په تواضع سره به ځي. د دې معنا دا نه ده چې دی به ځان پسې خپې راکاږي لکه د بیمار کس د بیمار په شانتې خپې به په ځان پسې نه راکاږي، ښه برابر به ځي، بالکل برابر طلب کوي. نبی صلی الله علیه وسلم باره کې دا راځي چې هغې به کله تل تا به داسې ویل چې ګیندا په اترایي باندې کوزیږي، نبی علیه السلام چېرته په چړۍ باندې کوزیږي، داسې تیز به ته برابر. یو نوجوان هلک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې روان دی، د خپې ځان پسې داسې راکاږي په مزه مزه باندې. هغه سره به دره ورسوه، دره یې ورپسې راواخېسته، ویل اوچتې خپې واخله، تاسو په دې باندې کفار یروئ او په دې باندې به کفار تاسو دباوئ، داسې خپې به په ځان پسې نه راکړي. دا تواضع او عجزي سره تلل معناداري چې د متکبرینو او متجبرینو په شان بې سوچه بې سمجه په دې لار باندې روان نه وي، د ډېر سوچ او فکر سره په دې لار باندې دی ځي. او اذا خاطبهم الجاهلون، کله چې د ده سره بحث مباحثه کوي ناواقفه خلک، جاهلان خلک، ناپوهه خلک، نو قالو سلاما، دی ورته وایي سلاما، یعنې سدادا من القول، دی ورته درسته خبره کوي، د خیر خبره کوي، د شر د دفع کولو خبره کوي. هغه جاهل دته داسې ردې بدې وایي، ګډې وډې ورته وایي، غلطې خبرې ورته کوي، دی د هغې غلطو خبرو د جواب په ځای باندې درست جواب ورکوي. نو معنا دا ده چې د خدای خصوصي بندگان بدایي چې هغه به د چا نه انتقام نالي په خبرو کې هم او د چا نه به بدل نالي په عمل کې هم، چې ګینې مال یو سړي پړک راکړه زه به ورله خامخا پړک ورکومه، او ما ته یو سړي کنځلې وکړم زه به ورته خامخا کنځلې کومه. نه، د الله مخصوص بندگان هغه دا دي چې هغه نه چا نه انتقام علي په خبرو کې، چې چا ورته بدې خبرې کړي دی ورته بدې خبرې نه کوي، دی ورته ښه خبرې کوي. او نه دا انتقام د چا نه په عمل کې هم د چا نه بدل نالي چې د ماله پړک راکړی راشه زه ورته وکړم، بلکې د عافیې او د درګذر معامله کوي، د عافیې او د درګذر معامله کوي. او دقه خبره ده چې نبی علیه السلام موږ ته هم دقه سبق راکړی دی چې سل من قطعک، هغه څوک چې تا ځان شوکوي په خپل ولۍ کې نو هغه ځان ته رانږدې کړه، سل من قطعک. وعفو عمن ظلمک، څوک در باندې ظلم کوي نو په هغه باندې ظلم مه کوه، عفو ورته وکړه. واحسن الی من اساء الیک، څوک در سره بد کوي نو ته ورسره ښه وکړه. وقلیل ما هم، دا ډېر کم موجود شي داسې خلک، داسې کم موجود شي، او چې داسې معاشره ساده شي او داسې مسلمانان موجود شي او دا دنیا به زمونږ استاسو لپاره دارالامني او دا به جنتي بیا زمونږ استاسو لپاره. دا خبره منګه ته دونه زوروره نه ښکاره کېږي، خو چې دا کله ته د عربو د جاهلیت په زمانه باندې لږ نظر واچې، استاد لږ غوندې مطالعه کړي چې عربو به په خبره خبره باندې یو بل پسې توري رایستې، او په خبره خبره باندې به یو بل واجه، او په خبره خبره به یو بل سټونه کټ کول، او په خبره خبره به یو بل د علاقې نه شاړه، او د ظلم او د جور یو بازار ګرم و، ای چا د بل خبرې ته غوږ نه ایښوده.
اسلام چې راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی قرآن راغی هغه خلکو ته دا تعلیم ورکو دا سبق ورکو چې عباد الرحمن هغه کسان دي چې زی په ځمکه باندې نو په پوره تواضع او عجزۍ سره زی او اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې ناواقف خلک جاهلان خلک د جهالت خبرې دي څه شروع کی نو دی ورته درست خبره کوي دا سلام د سلام دغه تسلیم نه دی چې ګینه دی ورته السلام علیکم نه دا سلام دې ته سلام متارکه وایي یعنی جاهل سره بخپل وخت نه خرابې هغه ته به دونه ووایي چې السلام علیکم جی بس السلام علیکم لا نبتغي الجاهلین زما جاهلانو سره کار نشته کمنی دعوت الی الله مې درکو دا الله دین ته زم راوغختلې کدی خوخی اومنه ستا ځان له پیدا ده کدی نه خوخه السلام علیکم لاړو دا دی خپل ذاتی عمل دی دا عباد الرحمن اوس د الله سره چې د دوی معامله ده نو د هغې وضاحت کوي قرآن والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا مخصوص بندگان د مهربان بادشاہ دا مومنان متقیان او کامل مومنان هغه خلق دی یبیتون لربهم چې شپه تیری د خپل پروردگار د پاره سجدن په سجدو کې وقیاما او په ولاړه باندې کله الله ته په سجده باندې پروت دی او کله چې کوم دی نو ولاړ دی الله تعالی سپنام باندې او د قرآن تلاوت کوي او منځ کوي او منځونو کې اخته دی یعنی معنا دا ده چې د الله بندگان به هغه نه وي چې هغه به شپې تیری په کلبونو کې یا به هغه شپې تیری په سلیماګانو کې او یا به هغه شپې تیری په داسې مجالسو کې چې هلته ګډاګانې کېږي هلته سورني والې کېږي هلته باجي لګیایي هلته ډولونه والې کېږي په داسې مجلس کې به نه وي دوی به د داسې مجالسو نه بلکل پرهیز کوي د داسې مجالسو نه بلکل ځان ساتي دا د مؤمن کامل کار دی چې کله قرآن وایي بل ځای کې اذا مروا باللغو مروا کراما کله چې دوی تیریږي په داسې مجالسو باندې چې هغه لهو او بیهوده او د بیکارۍ او د بد اخلاقۍ مجالسي نو دوی بس پاګې باندې تیر شي پر اتلو کې دا وایي چې خدای مو بخښه دا اکثر چې کوي دا غلط کار دی السلام علیکم زر نه لاړم نو دا د مهربان بادشاہ بندگان و هغه کسانی چې هغې شپې تیری د خپل رب د پاره په سجدو کې او په قیام کې ټوله شپه چې کم آرام الله رب العزت د دوی دپاره جایز کړی دی او دغه خوب یو قسم د نعمت الهی دی الله دی بندگانو دپاره د نعمت په ځای ذکر کړی دی والنوم سباتا نعمتونه الله شماري نو دا خوب هم پکې نعمت شمارلی دی خو دې خوب کې دوی دونه غفلت نه کوي چې دغه ټوله شپه دی په خوب کې تیری نه د دې شپه په یو حصه کې دی خوب کوي او په یو حصه د دې شپې کې دی چې کوم دی الله ته په سجده باندې او کله په قیام باندې ولاړي داسې غفلت په ده باندې تواري نه وي او داسې غفلت په ده باندې نه وي چې دی ټوله شپه ګینې بیا خوبونه کوي نه په څه حصه کې خوب او په څه کې د الله بندگی او عبادت کوي او بیا الله فرمایي والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما دا بندگان مخصوص بندگان دا الله کسان دي چې وای دوی ای زمونږ ربه واړې زمونږ نه عذاب د جهنم لرې کې زمونږ نه عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما یقینا دی عذاب د جهنم تاوان دا لویه تباهی ده او بربادي ده عذاب د جهنم د دې وجې نه الله موږ د هغې نه وساتي نو تاسو دې باندې سوچ وکړئ چې خصوصي بندگان د الله هغه کسان دي
چې هغه په خپل بندګۍ او په خپل عبادت او په خپل نیکی باندې مغرور کیږي نه، او دا نه چې ځان ورته یو بزرګ زمانه ښکاره شي چې زه خو د جنت ټیکهدار یم او دا نور ټول خلک بل خواته روان دي. نه، دا د شپې ټوله شپه لګیا دی عبادت کوي او په خوله باندې داسې خبرې کوي سباله ته به وایې چې د لا شپه په ګناه کې تېره کړې ده. نو الله رب العزت ته دعا کوي او ورته وایي چې ای زمونږ ربه اصرف عنا عذاب جهنم، واړوه موږ نه عذاب د جهنم، لرې که موږ نه عذاب د جهنم، ځکه چې عذاب د جهنم تاوان دی، دا تباهي او بربادي ده. د دې وجې نه الله موږ دې نه وساته، انها ساعت مستقرا و مقاما، او یقینا دا جهنم ډیر بد ځای د اوسېدلو دی او ډیر بد ځای د یعنی مستقر هغې ته وایي چې د یو ساعته پورې هلته سړی ورځي دمه کوي، دمه ځای چې ورته وایي، او مقام دا دی چې هغه د باقاعده اوسېدلو ځای. نو جهنم د لږ ساعت ورتلو دپاره ډېر ناکاره بوره او خراب مقام دی، او دارنګې د مستقل اوسېدلو دپاره هم ډېر ناکاره ځای دی. الله یې موږ او تاسو ته وساتي. نو دا شپه په عبادت کې تېروي، خو دې باندې غاویره کېږي نه چې ما شپه تهجدو کې تېره کړې ده او زه بزرګې زمانې یم. نه، چې څومره خدای ته نږدې کېږئ خپلې کمۍ به درته زیاتې ښکاره کېږي، څومره چې خدای ته نږدې کېږئ د الله نه هم یره زیاته پیدا کېږي. دا د الله د خصوصي بندګانو نښه ده، په کار ده چې زه او تاسو دا په ځان کې پیدا کړو. او بیا والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ فرمائی آغا کسان دی دا اللہ مخصوص بندگان دری صفتون نور ذکر کئی کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، نرا بلی دا اللہ سرا بالمعبود، صرف دا یو خدای پا بارا کی عقیدہ دا کہ دا زما رب دے، دا میں خالق دے او دا میں مالک دے، دا میں کارساز دے، دا میں حاجت روا دے، دا میں مشکل کشا دے، دا میں قانون ساز دے. دا یا عقیدہ دا اللہ سر بل سوک نرا بلی، دا اللہ سر نور خدایان نمانی، صفا و سچا عقیدہ توحید دا، خیستہ و مزدار عقیدہ توحید لری دے. او بغیر دا عقیدہ توحید نا کدا دنیا دا اسمان و زمک را مینز دا اعمال و نیک و نا ڈک کئی او چی عقیدہ را شرک و اس پیدا نور کئی. فإن التوحید ملاک الحسنات، دا توحید دا تمام نیکو ملاک و مکناتیس دے، دے بانی با معلوم ہے چی دا نیکی دا و کدا بدی دا. دا دی وجنا خا عقیدہ سپیسل عقیدہ دا توحید دا بخپلوی چی سوا دا اللہ نا اس سوک دا سے نشتا چی پتا بیماری راولی یا تا نے بیماری لری کی، یا تا بانے مالداری راولی یا تا نے مالداری والی، دا سے اس سوک نشتا. تمام تر اختیارات دا اللہ سر دی. اللہ غنی دے، پدے قرآن کے اللہ وئی کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دے مخلوقنا. ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے خلقو تاسو ټول محتاج ہے اللہ تا. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک بے پرواہ ستائلے شوے دے. دا دی وجنا دا یو خبر شوا چی مخصوص بندگان دا اللہ با صرف یو اللہ منی، دا اللہ سر بنور خدایان نمنی. اولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، او نبا وجنی یو تن لرا آغا تن چی حرام کری دی اللہ داغ وجن. کم ہر یو انسان تا اللہ تحفظ ور کرے دے، ہر یو انسان داغ محافظ اللہ دے، او داغ دا حفاظت زمداری اللہ گشترا.
او چې څوک دا ذمہداری د الله ماتوي دا د الله سخت مجرم دی، دا د الله سخت دشمن دی دا انسان. ځکه او فرمایل چې دا عباد الرحمن نښه به دایي چې نه به وجني یو نفس هغې لره چې الله د هغه مرګ حرام کړی دی الا بالحق، مگر په حق باندې وجلی شي. حق درې خبرې دي، حدیث کې راغلي دي درې خبرې دي. ته یو کس نشي وجلی مگر په یو د دریو خبرو باندې تا ته اجازت شته دی، خو تا ته اجازت دا نه چې ته به ادا کې اسلامی حکومت به سازوي، د شریعت نظام به راولي، خلیفه به ځان له نیسي، بیا هغه به چې کوم دی دا کار کوي، ته به یې نه کې. نو لومبۍ خبره ده چې یو سړی دی هغه بل سړی مړ کړ، برناکې مړ کړ. د شریعت فیصله دا ده چې دا قاتل به اسلامی حکومت راونیسي او د مقتول ورثو ته به حواله کي. د مقتول ورثو خپله خوښه ده، که دا وجني هم هغوی ته اجازت دی، که معاف کوي نو هم ورته اجازت دی، که دیت تی علی نو هم ورته اجازت دی. خو دا د وجل دغه ورثو دپاره بالکل جایز دي، ځکه چې سړی ته وجلی دی دی به پې وجلي. او دویم هغه سړی چې هغه زنا وکړي بعد الاحسان، ښځه شته کور آباد دی او دی زنا کوي، نو د شریعت اسلامی دا حکم دی چې دی له به رجم ورکو، یعنی په کاڼو به د نسا وباسو، په کاڼو باندې. او نبی علیہ السلام رجم کړی دی. یو سړی معز هغې دا کړی و، سنګسار کړی و، او هغه څه کومه زنانه غامدیه هغې هم سنګسار کړی وه. او دغه کار خلفاء راشدین هم کړی دی، او دغه کار په شریعت اسلامی کې دی، او دا د زنا او د لارې د بندولو لپاره بهترینه ذریعه ده، بیا به څوک زنا نه کوي. نو دویم شادي شده زناکار دا هغه وجل حق دی، دا په حق باندې ته وجلی شي. او دریم هغه چې دریم دا چې سړی اسلام واپس شي مرتد شي، نو مرتد حکم دا دی چې هغه به وجني. یو سړی چې د اسلام نه مرتد شو او د اسلام نه واپس شو، نو هغه ته به موږ علما کینو، او د هغه چې کوم شک او شبه پیدا شوی ده د هغې جواب به له علماو کي. که په هغې باندې کار وشو او اسلام ته واپس راغی ډېره ښه ده، که نه نوم یې مرګ دی، دا به بیا وجنو. دې بخاري کې حدیث دی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اشعری یمن ته ولېږل، او دا یمن دوه ولایتو، نو یو بالا ولایت دی هغه حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ته حواله شو، او یو دا لاندې طرف دی دا ابو موسیٰ اشعری ته حواله شو. نو دوی به بیا د یو بل ملاقاتون له به راتلل. نو یو ځل حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د خپل ولایت کې په چکر چکر را روان دی، د دې حد ته چې راورسېده نو بیا ویل چې یاره د لاړ شم د رور ملاقات به مو کومه. نو ابو موسیٰ اشعری ناست دی او یو سړی په پړو کې تړلی پروت دی په میدان کې. حضرت معاذ رضی الله عنہ تپوس وکړه دا څه چل دی؟ ویل دا یو سړی دی او مسلمان شوی دوباره کافر شوی دی. بل روایت کې راځي یهودي دی او مسلمان شوی اوس بیا کافر شوی دی. حضرت معاذ ورته وایي او ابو موسی اشعري ورته راکوشه که نه؟ وایي نه نه در کوزېږم، چې سورې دا وجلی نه یې پورې نه در کوزېږم. ویل دا موږ د وجلو دپاره راوستی دی وجني. ویل نه نه هغې پورې نه چې سورې وجلی نه، چې هغې مړ که نو حضرت معاذ رضی الله عنه راکوشو. یعنی دوره به ورته صبر نه کوې
چې حضرت معاذ را کوزیږي د خپل سورلۍ نه چې څو پورې هغه مړ شوی نه و چې هغه مردار که نو هغه راکوش نو دا الا بالحق معنا درې خبرې شوې چې پر دریو خبرو باندې ته یو کس وجلی شي چې هغه بل سړی برناکه وجلی دی یا زنا بعد الاحسان او باز د واده نه کړې ده او یا د اسلام نه چې کوم دی مرتد شوی دی نو دا دغه چې کوم دی دا درې کسان تا ته اجازت دی چې دا ته وجلی شي او دې نه علاوه د هیڅ چا ته د اجازت نشته چې هغه پردی وینې توی کي او د وینو بازار ګرم کي دا نن چې د وینو بازار ګرم دی او دا ځای په ځای خلک وجلی کېږي دا ټوله وجه دی دا ده چې د الله نظام نشته او د قرآن د امن نظام نشته دی ځکه بدامني ده نن زناکاری ده هر طرف ته خلک د دین نه اوړي بېدینه کېږي قادیانان ته سازیږي قسمه قسم کافران او بېدینه ته سازیږي دا د دې وجه ده چې هغه نظام موږ نه دی راوستی چې کوم نظام په نتیجه کې به په دې ملک کې امن راځي دا بیا قرآن او فرمایل چې ومن یفعل ذلک چا چې دا کار وکړو شرک وکړو کفر وکړو زنا یې وکړله برناکه مسلمان یې مړ کړ یلقا اساما ملاویږي به دی د بوج د ګناهونو سره او یضاعف له العذاب یوم القیامه دوچن کولی به شي درته عذاب په ورځ د قیامت باندې دله به الله دوچن عذاب ورکوي ویخلد فیه مهانا او اوسیږي به په دې جهنم کې او په دې عذاب کې سپک او ارزان بالکل هیڅ قدر و قیمت به د الله سره نه الا من تاب و آمن و عمل صالحا مگر هغه چا چې توبه وایستله و آمن او ایمان راوړو شرک او کفر پرېښوده بېدیني پرېښوده بدعملي پرېښوده و عمل صالحا او عمل د نیکۍ وکړو نیک عمل یې شروع کړو فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات پس دا کسان بدل بکی الله دوی ته بدی د دوی په نیکو باندې معنا دا ده مخکې بدی کولی اوس ولا الله توفیق ورکړه نیکۍ کوي لګیا دی دایم معنا ده او دایم معنا ده چې دا کار وکړو نو الله رب العزت به دته د دا بدی په نیکو بدلی کی د دغه څونه بدی چې کړي دي د اسلام د راوړلو نه وروستو د ټیک کېدلو نه وروستو بس چې څونه ګناهونه کړي دا ټول به الله په نیکو کې بدل کی دونه مهربان بادشاه دی او دومره مهربان ذات دی نو ځکه وایي یضاعف له العذاب یوم القیامه دوچنکو دی بشي د عذاب په ورځ د قیامت باندې و یخلد فیه مهانا او دی به همیشه اوسیږي په دې کې سپک او ارزان یعنی معنا دا چې په کفر او په شرک باندې څوک دقسې باقي پاتې شو نو هغه به دوچن هغه ته به درې خبرې کوي عذاب به ورله دوچن کوي او همیشه به پکې اوسیږي او سپک به پکې اوسیږي او یو مسلمان ګناهګار دی نو مسلمان ګناهګار الله تعالی جهنم ته د سپکوالي دپاره نه لیږي د همیشه اوسېدلو دپاره نه لیږي عذاب به ورته الله دوچن کوي نه خو دونه ده چې ګناه یې کړې ده مجرم دی نو جهنم ته به الله اچوي لکه جیل ته چې یو مسلمان ورچي دغسې جیل ته به د څو ورځو لپاره ورچوي او کله چې الله وغواړي بیا به ترې الله راوباسي اما مشرک او کافر ابدي طور باندې سپک او ارزان وي او په دې جهنم کې به اوسیږي الا من تاب و آمنا مگر چا چې توبه ویسته ایمان راوړه عمل د نیکو یې وکړو فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفور رحیما دی الله بخونکی مهربان اوس یو بله خبره ده یو مؤمن دی ګناهونو کې پروت دی موږ ټول ګناهګار یو الله دې موږ تاسو ټول معاف کړي تاسو پر خپل د درس کې چې ناست یئ دلته رحمتونه نازلیږي فرشتې دې ته راځي
فرشتي حدیث کې راځي په داسې مجالسو باندې فرشتي رواني د الله یو فرشتي دي سیاحین ورته وایي هغه چکرې لګوي په دنیا کې نو چې په داسې مجلس باندې راشي چې هلته د قرآن درسي د حدیثو درسي یو علمي ماحولي یو علمي درسونه وي نو هغه یو بل ته وایي راشئ دا د مقصد ځای دی هیله د کار ځای ته رالو نو کله چې دا مجلس ختم شي نو هغه واپس الله تعالی ته لاړ شي هلته چې واپس الله ته لاړ شي نو الله ته رپورټ پیش کوي نو هغه رپورټ دا پیش کړي چې الله موږ داسې تلي او ستا بندګان ستا کتاب ته راټول شوي وو او بعضې کسانو بعضو ته هغه قرآن ویو هغه وعظ او نصیحت یې ورته کو نو الله ورته وایي چې دې خبرې راغونډ کړي وایي او معلومیږي دا چې هم دې خبرې راغونډ کړي نو الله ورته وایي چې فرشتو ګواه شئ دا ټول مجلس مې معاف کړ صحیح حدیث دی دا ګورئ صحیح ما دا مجلس معاف کړ نو فرشتې ورته وایي چې دی که به یو سړی د وراني دپاره هم راغلی و په بدنیتۍ باندې به هم راغلی و دې له به راغلی و چېرته چپړې مپړې به چا نه پټې کړم نو الله به ورته وایي چې او فرشتو دا داسې مجلس دی لا یشقا بهم جلیسهما دې سره چې څوک هم کېناسته مې معاف کړی دی که غل راغلی و هم یې معاف کړی دی ځکه غل به د غلا نه توبه وباسي که په نور رانی دپاره راغلی و هغه به ورته الله معاف کړي دا داسې مجلس دی چې نه بدبخته کېږي دې سره چې څوک هم کینی دې وجې نه دا مجلس ډېر مقصودي وګڼئ او دې مجلس ته توجه ورکئ او د دې مجلس چې کوم دی د ډېرولو کوشش وکئ ځان سره ملګري دې له راولئ آخري خبره دا ده چې یو مؤمن اوس الله تعالی ته توبه تایب شي ومن تابا هغه څوک چې توبه وباسي د ګناهونو نه وعمل صالحا او نیک عملونه ما تاسو ویل چې موږ ټول ګناهګار یو او موږ نه ګناهونه کېږي په موقع باندې او په قدم باندې د توبې ضرورت دی چې موږ او تاسو توبه وباسو او توبه ګوره دې ته وایي چې په کړي به خپیمانه شي چې څه مې کړي دي الله په دې خپیمانې په دې زه ځان ملامته حسابوم د دې اقرار کوم چې دا مانه ګناه شوې ده او آینده به قصد مصممو کې چې نه به کوم بیا نه به آینده به نه کوم بس الله دونه مهربان ذات دی چې وی الله تعالی دومره په توبه باندې د بنده نه خوشحالېږي چې داسې په بله خبره نه خوشحالېږي او الله وایي چې ګوره زما را بنده په دې پوهېږي چې زما رب معافي او ماته هم کوي زما رب ما معاف کوي ومن تابا چا چې توبه وایستله د ګناهونو نه د بېدینۍ او بدعملۍ نه وعمل صالحا او عمل نیک شروع کو فإنه يتوب إلى الله متابا پس یقینا دې توبه وباسي الله ته توبه یعنی د دې معنا دا ده چې دې الله ته توبه وباسي په اخلاص باندې د اخلاص توبه هغې ته توبه نصوح وایي دا خلک کیسې کوي وایي نصوحه یو سړی و داسې تی ګناهونه شوي او داسې نصوحه قرآن کې ذکر دی دا خالصې توبې ته وایي خالصه توبه چې په اخلاص باندې د صمیم قلب نه او د زړه د سیخ نه سړی الله رب العزت ته توبه تایب شي او داسې توبه تایب شي چې الله څه مې کړي په دې خفه یم آینده به نه کوم تاسو سره مې دا وعده شوه به دا توبه ده په دې باندې الله تعالی سړي ته ګناهونه معاف کوي موږ او تاسو ټول د سر نه نوکو پورې ګناهونو کې پراته یو موږ نه په قدم باندې ګناه کوي زموږ او تاسو مخکې خلک د اسلام خلاف خبرې کوي موږ جواب نه کوو دا ګناه ده که زموږ او تاسو موږ او تاسو اینو خلک په ګناهونو کې اړم دی معاملات د خلکو ټول غلط دي په معاملاتو کې خلک ټول دروغ وایي په بیع او په شرا کې خلک لګیا ظلم او بې انصافي کوي موږ ورته نشو ویلی دا زموږ ګناه ده که نه تاسو یې ګناه یوازې ته نه وایي چې بل ګناه کوي او ته ورته دا ګناه مه کوه ته هم ګناهګار یې په دې باندې ته به هغه ته باقاعده وې چې بهی ګناه مه کوه الله به دې ونیسي ما در باندې خپله غاړه خلاصه کړه نو دې وجې نه مؤمنانو له د توبې ضرورت دی چې توبه وباسي دا یو څو صفتونه د عباد الرحمن ستاسو مخکې ما ذکر کړه
چې د پتللو کې به ډېر متواضع او ډېر په آرام باندې او ډېر په وقار باندې او د عزت سره به رواني. دا به د کاري په دې طریقه باندې به دی ځي. او که داسې ورسره یو ناواقفه سړی، یو جاهل سړی، یو بیکار او ردي سړی د سره ګډې وډې شروع کړي او دته بد الفاظ استعمالوي، دی ورته درسته خبره کوي، دی ورته صحیح خبره کوي چې وروره زه خو ستا د پیدې دپاره لګیا یم، ستا د پیدې دپاره تا ته نصیحت کوم، ستا د خیر د رسولو دپاره تا ته د نیکۍ وعظ او نصیحت درته کوم، ستا خوښه ده که منې ویې منه که نه منې ځان لیمم، ستا پیده ده زما پیده نه ده، ستا پیده ده. او دارنګې دا بل یو اعلی ترین صفتو چې ټوله الله چې ورته کم د آرام کولو ټیم مقرر کړی شپه، نو په هغې کې دی ټوله شپه خوب نه کوي، بلکې په څه حصه کې خوب کوي، په څه حصه کې د الله عبادت کوي او د الله بندگی کوي. او په دغه بندګۍ باندې او په دې تهجد باندې بیا ځان ته داسې لوی د شیخۍ نسبت نه کوي چې زه خو بس جنتي یم، نه، دعاګانې الله ته داسې کوي لکه د چې شپه په ګناه کې تېره کړي، حالانکې د په عبادت کې شپه تېره کړي. او دارنګې دا یو خبره پاتې شوه چې والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوام. د مؤمنه خرچه به څنګه وي؟ موږ مؤمنان یو که نه، زموږ او ستاسو به څنګه خرچوي؟ نو دا موږ ته قرآن ښایي چې زموږ او ستاسو خرچه به دا وي چې کله دی خرچه کوي نو اسراف نه کوي. اسراف وایي فضول خرچۍ ته چې یو پیسه د الله د شیطان په لار کې ولګوله، یو پیسه په ګناه کې ولګوله، دا اسراف دی. او که دا ټول مال د الله په لار کې ولګي، دې ته اسراف نه ویلی کېږي. نو مؤمن به دا وي چې دی به اسراف نه کوي، اسراف به نه کوي، فضول خرچي به نه کوي. او مؤمن به بخیل هم نه وي چې څومره د خرچي ضرورت دی نو هغه اندازه خرچه به کوي، خپله آمدنۍ ته به ګوري او د آمدنۍ په رڼا کې به خپله خرچه کوي. دی دا د مؤمن کار دی، دا د مؤمن خرچه ده. د دې وجې نه که یو مؤمن په ګناه کې پیسې نه لګوي خو فضول خرچي کوي، کار یې په یوه ډوډۍ کېږي او دی دوه ډوډۍ راوړي، په بینډو باندې ګزاره کېږي او دی چرګ راوړي او وسې نه کېږي، دا اسراف دی، دا فضول خرچي ده. د دې نه منع راغلې ده. عمر ابن عبدالعزیز یو ډېر ناشنا سړی تېر شوی دی، د هغه سخر دی، باچا دی او تریم دی، عبدالملک زوی مروان. هغه ته تپوس وکړو، ویل صاحب ستاسو خرچه څنګه ده؟ عمر ته وایي ستا خرچه څنګه ده؟ هغه د دغه عبدالملک زوی د مروان سره گورنر دی یو ځای. نو عمر ابن عبدالعزیز ورته ویل چې الحسنة بین السیئتین، الحسنة بین السیئتین، هغه نیکی د دوو بدو منځ کې. ما خرچه څه ده؟ نیکی د دوو بدو په منځ کې. نو د هغه سخر باچاو خو قرآن باندې پیدا عربو، نو هغه ویل چې دا خو دې آیات ته اشاره وکړه چې مؤمنان هغه کسان دي، عباد الرحمن هغه کسان دي، والذین اذا انفقوا کله چې دوی خرچه کوي لم یسرفوا زیاتې نه کوي، ولم یقتروا بخلم نه کوي، وکان بین ذلک قواما، ای خرچه دی درمیانه خرچه کوي. نو موږ او تاسو مؤمنان یو، درمیانه خرچه کوئ. یاد ساتئ چې کم سړی خرچه کوله او د خپل آمدنۍ او د خپل خرچې توازن نه دی، سوچ پې نه دی کړی چې زه به خرچه د خپل آمدنۍ په اندازه باندې کوم، نو دا دکې د مؤمن والي صفتونه کم دي. نو ګورې موږ ټول داسې په کې روان یو، په غفلت کې روان یو. دا هم ورته ځکه دا آیاتونه وویل چې زه تاسو ځان ته او تاسو ته هغه اسلامي زندگی، دینی زندگی چې موږ او تاسو کې راشو او موږ او تاسو دینی مسلمانان ساشو،
داسې قیسې مې ډېرې دي چې به درته وکړمه تاسو به ډېر خوشحاله م یئ خدای قیسو باندې کار نه کیږي په مسلو باندې به کار کیږي انشاءالله العزیز راتلونکی سبق به دا کم صفتونه چې پاتې شو د عباد الرحمن دا به انشاءالله پکې وایو نو کوشش به کوئ چې ځان سره ملګري راولئ تاسو لږه سستی پیدا شوله د ګرمۍ وجه به وي څه کارونه خو هم داسې خاص نشته دی او دا خو داسې وخت دی چې دې کې هېڅ کار سړی نه کوي به دې کې بالکل سړی د آرام انتظام کوي نو چې په دې وخت کې تاسو دا ټیم هم نه ورکوئ دا خو بیا ډېره بیکاري ده چې بیا تاسو د الله کتاب لا او وعظ و نصیحت له دا ټیم هم نشئ ورکولی دا به ډېره بیکاري د دې وجې نه په خپله باندې او مسلمان دې ته وایي چې په کومه نیکي ځان له خوښئ اب د بل رور مسلمان دپاره هم خوښئ نو دې درس راتلل او دې کې تاسو ځان له نیکۍ ګټل دا ستاسو خوښ دي تاسو ولې نور رونه نور مسلمانان ولې نه خبروئ چې هغه ځان سره راولئ او دا ثواب هم وکړو دا یو بله واورئ چې تاسو څوک راوسته او الله څونه اجر ورکوي تا ستا اجر ځان لرې او دغه اجر دله بیل درکوي او که دوه راوستل نو ډبل اجر درله زیاتي نور درکوي الله رب العزت زمونږ او ستاسو نه راضي شي او په قرآن عظیم الشان کتاب دی الله مونږ او تاسو پوهې کي دعا وکړئ چې الله رب العزت دا درس ته قایم او دایم وساتي او مونږ او تاسو له په دې کې زیاته دلچسپي او مینه الله تعالی پیدا کړي او الله رب العزت راکم ملګري چې درس ته راځي او په دې کې شمولیت کوي او دا ټیم ستا کتاب له ورکوي او وعظ او نصیحت له ورکوي الله رب العزت دی دنیا و آخرت خیسته کې یا الله رب العزت دی په علم کې عمل کې بچو کې کاروبار کې خیر او برکت واچي یا الله رب العزت مونږه په خپل کتاب عظیم الشان قرآن باندې پوهه کې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي ربا څونه زمونږه مشران کشران زنانه نارینه د مسلمانانو وفات دي الله ټول بخا څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول له شفا کامل عاجله ورکا الله زمونږ پر ملک باندې رحم دا ملک د قرآن پر رنگ کې رنگ کا د شریعت پر رنگ کې رنگ کا اے الله دا ملک د سودی نظام نه او د سودی قرضونو نه خلاص کا یا الله دا ملک د امریکای او د یهودو د غلامۍ نه خلاص کا یا الله دا ملک د قرآن پر رنگ کې رنگ کا د احادیث پر رنگ کې رنگ کا د شریعت او د اسلام پر رنگ کې رنگ کا او دا ملک د دې وجې نه الله مستحکم کا دا ملک خود کفیل کا دا ملک د دې ظلم نه خلاص کا یا الله دا کم چې بے تحاشا دغه پر قوم باندې دا کم ظلم شروع دی یا الله د دې ظلم مخنیوي وکا او دې ظالمان نه منګه الله خلاص کا اے زمونږ پروردگارا اے زمونږ پروردگارا زمونږ ټول په حالت باندې رحم وکا او خاتمه زمونږ ټول په ایمان کا اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه دا زمونږ دا مرګورو دغه کې جماعت ساز کړی دی د خورآباد کې هغه هارون صافي ساز کړی دی نو ټول مرګورو سبا مازدیګر به دغه افتتاحي نو دا یو د الله کور ساز شوی دی د الله د کور زمونږ د مسلمانانو دپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې موږ او تاسو په هغې کې شمولیت وکړو او په هغه دعا کې ځان شامل کړو دغه سره دعا ځای نه صحیح کوئ او ورځئ او دعاګانې هلته حاصلوئ او دا الله تعالی رضامندي حاصلوئ انشاءالله دنیا و آخرت به الله ستاسو زموږ خوشحالۍ کړي الله دې زموږ ټول ناراضي شي خاتمه دې الله زموږ ټول په ایمان کړي